که دا معامله هم دغسې اوږده او لا ینحل پاتې شي نو نقصان خو دې خطې ته دی که نه مذاکرات لیډ کوي کندهار کابل سره دی ټي ټي پي کیسه ده په کابل کې هلته د هغوی خپلو منځ کې مسله ده نو کابل او کندهار که په شریکه دا مذاکرات نه کوي نو بیا خو دا مسله ماته د حل کېدو نه ښکاري کندهار چې کوم دی تا سره خبره صرف په ټرانزیټ ریټ کوي صرف تا سره خبره هغه خو ټي ټي پي هغه کیساړو مني نه کړه بالکل هغه کاروبار وي چې بس راشه تجارت وکړو راځئ تجارت کو دا وکړو ټي ټي پي نه مني چونکه ټي ټي پي هلته د کابل کیسه کې د کندهاریانو په کیسه کې ده نو هغه د هغې نه ځان ویستې دی نو ما په خیال دوی ته سوچ پکار دی دا مذاکرات سنجیدګي غواړي افغانستان هم که نه غواړي چې یاره هغوی ته کیدای شي چې هسې څه کیسې کړي وي خو داسې ده چې داسې نشي کیدای چې یو دریم ملک به راځي او د افغانستان دپاره به هندوستان راځي او جنګ به کوي داسې نشي کیدای دا په دې خطه کې داسې د درې ملکونو جنګ کیدای نشي که داسې فریقي جنګ شي فرض کا نو بیا به دا ډېر نور براډ کیږي پاکستان ته اوس دې وخت کې د چاینا سره او د ایران طرف ته معاملات ښه محفوظ کیسه کړي آیا هندوستان دا افورډ کولی شي چې یو داسې جنګ ته راټوپ کړي یا هندوستان دوباره یو اټمپټ کولو کوشش کوي نو نور دنیا به آیا دې کیسو ته همدغسې دا داسې نشي کېدی ما په خیال ځینې شیونه صحیح طریقې سره نه ایولویټ کیږي او بدقسمتۍ نه مسله دا ده چې نور سیاسي ګوندونه هم دی وخت کې په دې پوزیشن کې نه دي ایون مولانا فضل الرحمن هم په دې کې ما په خیال د چا سره څه خبرې نشي کولی ولې چې دغه خلکو سره خبرې سیاسي خبرې کول دا ډېر ګران کار دی دا خو به اوس ټولې دنیا ته ریلایز شوي که نه چې دا مونږ یعنی جمهوریت په نامه راغلي وو افغانستان ته او بیا مو واپس جمهوریت وران کو دي خلکو ته مو په لاس ورکړو نو دا مو څه وکړه ټیک شو دا کم کار نو د خلکو له دا اقتدار ورکول د حکومت ورکول او بیا هلته د افغان خلک هم د هغوی په جبر کې د افغانانو ژوند هم په تکلیف کې کم چې په کډوال شو هغه هم د دې خلکو د لاسه هغه ستونزې او مسایل هغوی ته په پاکستان کې زیات شو